والسلام على رسول الله. أما بعد، فنحمده ونصلي على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز و محترم علماء کرام، زمونږ صحافي برادران، زمونږ د دارالعلوم تعلیم القرآن و سنة تقریبا اکثر اساتذه کرام، عمله د دفتر او زمونږ عمومي د تنګي دوستان یاران، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ضروری پریس کانفرنس زمونږه د یو خاص موضوع متعلق مونږ راغوښتلې. هغه موضوع زمونږه دا ده چې انشاءالله په 7 جنوري باندې د اتوار په ورځ باندې د دارالعلوم تعلیم القرآن و سنة او د دارالفتاح مرکزي او د خانقاه د دستاربندي ده. دا دستاربندي به انشاءالله د 2,500 طلبه کرام د دورې او د تخصصونو کیږي. دې کې دوره حدیث هم دي، دې کې تخصص فی الفقه هم ده، او دې کې تخصص فی الحدیث هم دي. د دې 2,500 کسانو دستاربندي به انشاءالله په 7 جنوري د اتوار په ورځ 8 بجې شروع کیږي، او په دې کې به ډېر لوی معزز علماء کرام، خصوصا زمونږه استاد محترم حضرت مولانا عبدالحلیم دیر بابا جی صاحب، استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث مغفور الله بابا جی صاحب، زمونږه مخدوم زاده او شیخ زاده او پیر زاده، زمونږه د پیر صاحب زوی او د ټولو علماو مشر حضرت حسین احمد صاحب، خواجه حسین احمد صاحب د مفتی فرید صاحب د فرزند، او د ختم بخاري دپاره به انشاءالله مونږه زمونږه د دې مدرسې سرپرست او زمونږه مشر او زینت المحدثین د ټول KPK د محدثینو د استادانو استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب او نور ګڼ لوی علماء کرام چې دا به انشاءالله په سوونو زرګونو صرف علماء کرام وي، دا به انشاءالله شرکت کوي. دا یو ډېر لویه دستاربندي وي. په KPK کې دا یو لویه دستاربندي وي، ځکه په روز کال چې کومه دستاربندي شوې وه د هغې تخمینه چې کومه لګېدلې وه، نو هغې کې صرف 25,000 موټرسایکلې وې. دا ډېر لویه دستاربندي وي. نو زموږ عوامو ته دا درخواست هم دی چې تاسو انشاءالله په دې دستاربندۍ کې شرکت هم وکړئ. د دې سره د شرکت سره سره دا پیغام او تاسو ځان سره خور کړئ چې د اتوار د ورځې د دستاربندۍ ته زموږ د ملګري دوستان دا کلیواله د تنګي خاص کر، او بیا د هغې نه پس د ضلع 400 او بیا د هغې نه پس څونه علاقې چې وي هغه د هرې ضلع سره تعلق ساتي، چې هغه د دې خانقاه سره یا د دې دارالفتاح سره یا د دې مدرسې سره متعلقین وي، محبین وي، خلفا وي، مریدان وي، طلبه کرام وي، عمومي زمونږه د جمعیت علماء اسلام او د هرې پارټۍ ملګري دوستان وي، او عام عمومي مسلمانان وي. نو زما تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو به انشاءالله په دې کې شرکت کوئ. دویمه دا هم ده چې د شرکت سره به تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ. زنانه چې کوم زمونږ دي، کېدای شي دې د دستاربندۍ کې مونږ د زنانو دپاره هم یو ځای داسې مخصوص کړو چې هغوی ته روسپیکر لګېدلي وي، ځکه خوا ورسره غټ غټ کورونه دي، غټ غټ ځایونه دي. او دا دستاربندي به انشاءالله د تنګي مشهور ګراوند چې های سکول ګراوند ورته ویل کېږي، په هغې کې انشاءالله 8 بجې شروع کېږي، او 1:30 ته به انشاءالله ختم بخاري شوي وي، انشاءالله ختمیږي. نو دعاګانې هم کوئ، شرکت هم کوئ. تاسو له الله تعالی په دواړه جانه خوشحاله کړي، او الله تعالی دې دا دستاربندي په خیر باندې نه وکړي. تاسو که څه ویل غواړئ اجازت دی راته. دغه ته بس کوم علماء کرام راځي سبانه ورځ؟ محمود جانه ما خو تاسو ته وویل، الله دې تا خوشحاله کړي چې دیر بابا به هم راځي، زمونږ بل استاد مغفور الله مولوي صاحب به هم راځي، زمونږ مخدوم زاده د مفتی محمد فرید صاحب فرزند خواجه حسین احمد صاحب هم راځي، زمونږ مشر او زمونږ د دې مدرسې سرپرست اعلی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب هم راځي. داسې ډېر لوی علماء کرام به راځي. حضرت مولانا ګوهر شاه صاحب زمونږ ضلعي مشر دی، هغه هم راځي.
مولانا عطاء الرحمن صاحب ته خو مونږ دعوت ورکړی و، خو هغوی عذر وکړو. یعنې هغوی هم وی چې مونږ به کوشش وکړو، خو انشاءالله دا زمونږ مقامي چې کوم علما کرام دي دا به انشاءالله راځي. مفتي صاحب دې کې تاسو سره څومره تعداد دی د علما کرامو کوم چې فارغ شو؟ دا فارغ کوم علما کرام چې دي دا تقریبا د دورې او تخصص فی الفقه او تخصص فی الحدیث 250 تعداد کې انشاءالله دا به فارغېږي. 270 کسان به فارغېږي. مفتي صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دا غټه دستاربندي وي، یقینا دا مونږ کتل هم د واقع چې غټه دستاربندي وي، دا هر کال په خپل تاریخ باندې دغه کېږي که نه دې وخت کې د الیکشن هم دی؟ نه جي دا خو زمونږ د دې مدرسو سبقونه ختمېدلي، نو زمونږ سبقونه چې له خوا ختمېږي نو زمونږ جماعت اسلامي کې سبق ختمېږي، او د دې اسلامي کال او د دې بل کال تقریبا 10 دن 13 دن فرق. نو که ستاسو خیالي نو 13 کال زمونږ د دستاربندي په 14 جنوري وه، د هغې نه مخکې چې کومه دستاربندي وه هغه په 28 جنوري وه، د هغې نه مخکې چې کومه وه هغه په 7 فروری وه. یعنی دا څلورمه دستاربندي ده، دا تقریبا هر کال یو هفته یا 10 دن وړاندې شوه. نو دا صرف د اسلامي کال د وجې نه وړاندې شوه. نورو هر کال چې اسلامي هغه 13 دن د دې بل نه مخکې راځي. نو دا مقه زمونږ د جماعت اسلامي چې کومه ترتیب وي که نه د مدرسو د دارالعلومونو دې ته مونږ وفاق وایو. د وفاق د امتحان نه زمونږ مخکې دستاربندي وي. دا مقه زوړ روټین سره ده انشاءالله. خرچه پکې ډېره زیاته راځي او خرچه نو بس خرچه خو الله پاک دې د ملګري دوستان خوشحاله کړي. زمونږ دې ته د تعاونم استدعا ده. یو خو دا ده چې مدرسه کې به تعبیر هم شروع دی، تاسو ټوله ته پته ده. بل دا دی مدرسه زمونږ ډېره تنګه ده، څه داسې بعضې ځایونه دي زمونږ کوشش دا دی چې مونږ هغه والو. نه نه بار مونږ نه دي ویلی، د بار ایستو خبره مونږ نه ده کړې. مونږ سره چې کوم خوش ځایونه دي زمونږ کوشش دا دی چې اوس مونږ هغې کې لږه د چا نه څه ځای والو. د بار ایستو خبره مونږ نه وه کړې. بار ایستل ډېر مشکلات دي، ځکه چې اوس دا کومه ماده مونږ وکړې دا د کروړ 1.5 کروړ نه وړی دی. نو اوس زمونږ کار دی ده کې کېږي، خو دا دی چې د تعمیر دپاره مونږ سره امداد وشي، او دغه شانتې د هرې مدرسې خرچې وي نو دا به په هغه دغه کې هم کېږي، خو نفس په دې دستاربندۍ باندې هم ډېره خرچه راځي. نو چې دې کې څوک امداد کړي نو الله پاک دې په دواړه جانه خوشحاله کړي. شیخ خو دغه راته ووایه چې یوخوا د ترهګرۍ دغه حالت بیا شروع شوي د سکیورټي حوالې سره خو راته ووایه چې تاسو به خپلې سکیورټي که نه ضلعي انتظامیه به تاسو سره دغه مونږ ضلعي انتظامیې سره په دې کې په ربط کې انشاءالله زمونږ به خپل سکیورټي د انصار الاسلام موجوده وي، او د هغې سره زمونږ ډېر یو ښه ملګری او دوست نذیر خان دا زمونږ ډي پي او راغلی چې دا ډېر لایق سړی دی، پوه سړی دی، په دې معاملاتو باندې پوهېږي. هغې سره هم زمونږ ناظمان پیر اکبر صاحب دي، دا ټول ورغلي ملاقات هم کړی، دعوت یې هم ورکړی دی، او هغې سره د سکیورټي متعلق چې څه خبرې دي هغه هم کړي. زمونږ به خپله سکیورټي هم وي، حکومتي سکیورټي به هم وي انشاءالله. موسم حوالې سره جي موسم هم خراب دی، موسم حوالې سره به څه انتظامات دي؟ نو موسم خو دا کوم نیټ والا قیسې چې دي چې باران شته او باران نشته، نو مخکې یو 2 هفته مخکې تقریبا دوی په 8 جنوري باندې د ماسپښین نه بعد باران ښه. اوس چې بېګا مونږ وکتل نو هغه و تو وړ ګیا، نو چې وړ کیا نو انشاءالله الله به خیر کړي. مفتي صاحب چې تاسو وایي چې یاره دونه مدرسه غټه هم شوله، خرچه هم ټول شوله، مخکې څومره ګنجایش و؟ راتلونکي کې څونه طالب علمانو ګنجایش دی؟ یاره علم خانه بچیا زه بچیا خو نه خو وروره دا خیر دی، زمونږ بچیا یو شی دی. علم خانه داسې چل دی چې کوم ځای کې خلک ډېر وي نه هلته انتظام ني، او چې کوم ځای کې انتظام وي نه هلته خلک ني. یو مدرسې ته زه تللی وم، لوی اداره وه، لنګر یې پکې پخېدی، خو د 200 پکې زیات طالبان وو، او موږ نه د دلته اکثر طلبا ځي نو صرف د خوراک د وجې او د لنګر د وجې ځي. که دې تنګیوالو او دې چارسدې والا او دې مهاجر حضراتو ما سره د لنګر په کومک کې د لنګر په مد کې کومک وکړه نه، زموږ د مدرسې تعداد به د 2000 نه هم زیات وي. دا یاد 2000 فکس. او که د لنګر کاته او د دارالإقامه زمونږ جوړه شوه او د لنګر کاته شوه او زما د مدرسې تعداد د 1.5 نه کمېده نو په هغه ورځ به مې ورته طالع اچولې وي. زما په خبره پوهېږې، خو حال دا دی چې بس راشي او 2-3 ورځې ډوډۍ وخوري، په 4مه ورځ نه نو بیا به خامخا ځي. نو موږ ته د لنګر تکلیف دی، د لنګر د چلولو تکلیف دی، د لنګر ډېره لویه ګراني ده. د هغې د وجې نه مونږ د لنګر په مشکلاتو کې دا څه چې کوو دا د یار دوست او د خپل
کوشش ته وجې نه کوو که موږ سره داسې تکړه ملګري راغلل نصر الله که نه نو ستاسو په دې کلي کې به انشاءالله یو نیم زر طلبا ډېره کېږي بیا انشاءالله او انشاءالله. مفتي صاحب دا هم راته ووایه لکه خبرې خو ډېرې وشوې خو په دغې دا کومه عظیم الشانه دغه جلسه چې به وي او دستاربندۍ حوالې سره په دې کې به کم کسان چې دي مفتیان صاحبان یا نور داسې په علومو فنونو کې کم خلک به فارغ او تحصیل شي او هغوی ته به دستار دا به یو د دورې کسان وي دې ته موږ دورې حدیث ویو د هغې سره به تخصص فی الفقه چې مفتیان ورته تاسو وایئ او سپیشلایزیشن شو یا پی ایچ ډي شو دا به انشاءالله کېږي د دې سره تخصص فی الحدیث ته موږ ویو دا په حدیثو کې یو خاصه شعبه ده هغه به کېږي د دې سره د حفظ د طلبو د وړې دورې د طلبو دستاربندي به کېږي 4 شعبې به اول د دورې حدیث بیا د هغې نه تخصص فی الفقه بیا تخصص فی الحدیث بیا د هغې نه پس د حفظ د طلبو دا 4 کسان 4 قسمه طلبه به انشاءالله د دې نه فارغېږي او دا تعداد په زرګونو کې نه دا 2,500 کسان دي او 2,500 فراغت والا فراغت والا دې وخت کې ستاسو د لنګر خرچه څومره ده تنګي خانان خو دا خو د ایشي الوی خانان حسابېږي دې څنګه چې تاسو ذکر وکړو پاملرنه وکړه نو بیا به 2000 نه زیات چې کوم دي زموږ د لنګر خرچه علم خانه ډېره زیاته ده او دې کې موږ سره بس د خلکو امداد کم دی الله دې خوشحاله کړي خو کم دی مفتي صاحب اخري پوښتنه کو دغه راته ووایي چې په تحصیل تنګي کې ډېر شتمن خلک شته د وس خاوندان هغې خلکو ته څه میسج ورکول غواړئ که لږ دغه مو کړي زمونږ هغه خلکو ته دا میسج دی دا خو زمونږ په کار و چې دا دې قاري صاحب دا میسج کړی ځکه دا د لنګر ناظم صاحب دی او یا پیر اکبر صاحب کړی خو دې به درته یو کې خیر دی چې مونږ له دې غذایي مواد راوړلی شي داسې ده قاري مونږ چاته دا نه وایو چې تاسو مونږ له پیسې راوړئ زمونږ سره اکاونټ کې کښېنئ هېڅ ضرورت نشته اوړه راوړئ دانې راوړئ غوړي راوړئ سم چې د وسه کېږي بس هغه تاسو خپل د دې ځای لنګر ته راورسوئ دا به انشاءالله ښه په شرعي ښکلي انداز کې د طلباو او د دې علماو د خوراک لپاره هره میاشت استعمالېږي انشاءالله. مفتي صاحب چونکې ستاسو شانتې بزرګان مفتیان صاحبان چې د هغوی نه موږ اورېدلي چې دا دور د فتنې دور ګڼل کېږي نو په دغسې دور کې چې دی نو د دغسې مدرسو قایمول یا دغسې جوړېدل یا دغسې ښکلې زبردست بابرکت تقریب منعقد کول څومره ضروري ګڼل کېږي؟ دا خو 2-3 حیثیت لري نصر الله خټکه یو خو دا دی چې دا زموږ یو معمول دی روټین دی ځکه طلبا چې کله فارغ شي نو د فارغېدو سره خامخا هغوی ته به موږ دستاربندي کوو نو یو خو دا ده دویمه دا ده چې دا موږ یو پیغام دی خلکو ته ورکوو چې تاسو د مدرسو په خدماتو ځان پوه کړئ چې دا ډېر لوی تعلیمي ادارې وي دا نه تاسو ته مفتیان درکولی شي او نه شیخ الحدیثان درکولی شي او نه علما کرام درکولی شي او نه حافظان درکولی شي نو موږ د مدرسو کارکردګي د خلکو ته ښیو چې د مدرسو دا کارکردګي ده چې تاسو ته هر کال په خپل وس مناسب سره د هر دارالعلوم چې غټ دارالعلوم وي مفتیان کرام محدثین فارغ شده علما او د هغې سره حافظان روزي نو موږ خپله کارکردګي خو دې بل دې سره موږ سره د خلکو نسبت او تعلق هم پیدا شي دا کوم یو دیني اجتماع وي دې کې د زنانو متعلق دا کم نور چې زموږ د علاقې کم ستونزې تکلیفونه وي د دې متعلق خامخا مذاکرې وشي تقریرونه وشي نو دا هم مذهبي اجتماع ده هم علاقایي اجتماع ده هم د قوم دپاره یو مرکزي اجتماع ده چې د دوی د غم او د درد بیان هم پکې کله ناکله کېږي او دعاګانې هم پکې کېږي الله ته پکې منت جاري کېږي چې الله دا مشکلات زموږ د دې وطن اسان کړي بیا تنګي کې دا دی تنګي کې په دې تحصیل کې غټ تحصیل دی نو داسې بله مدرسه یا بل څوک داسې چې مفتیان تیار کړي نو په الحال خو زموږ په مدرسه کې د افتا کورس کېږي په دې تحصیل کې او بلکې زه به دویم چې په دې سلسله کې معیاري اداره د تخصص فی الفقه بلکې د ډېرو ښو شاذلو پورې چې خلک کم راځي تر د دیره پورې تر د سواته پورې تر د ډېرو لویو علاقو پورې هغه زموږ مدرسې ته راځي د تخصص فی الفقه د مفتیتوب د کورس لپاره دا تقریبا پرې KPK کې یو مرکزي اداره ده